دا ملګری تپوس کوي چې دا یو آنلاین کاروبار یو بل صورت ته او هغه دا چې یو کس یو کمپنۍ سره ټچ شي ان هغه کمپنۍ والا دته سامان ورکي او د هغه سامان په نورو خلکو باندې خرڅي او هغه کې خپل ګټه اکدي. نو آیا د دې لپاره دا ګټه کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې په دې صورت کې چې کله یو سړی کمپنۍ سره یو ډیلر سره خپل ځان ټچ کی او داغه سامان خرڅي نو د حیثیت د یو کمیشن ایجنټ دی. نو د دې لپاره دا ضروری دي چې د خپل ډیلر سره دا خبره توی کی چې تا مال د اسیز په دوره باندې را کړی دی او زه به دې کې دوره خپل ګټه اکدم او دا به خرڅوم. نو بیا دا صورت جایز دی. او کچری هغه ته اونوي چې تب تا مال په دوره را کړی دی زی په دوره باندې خرڅوم خپل کمیشن وضاحت ډیلر ته نه کوي نو بیا دا معامله فاسد ده. او دویم صورت دا دی چې د ډیلر ته اونوي خو لیکن چې کوم گاهک ته نو هغه ته وای چې دا سیز په دوره پیسو باندې دی او زما پکې دومره کمیشن دی او زی پتا باندې خرڅوم نو بیا هم جایز ده. او کنه هغه ته اومنوي ډیلر ته اومنوي نو چون کې بیا دا کمیشن د توی شوی نه دی دا کمیشن مجهول او نامعلوم دی نو په دې وجه باندې دا معامله به فاسد وي. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا په دې نت باندې خلک مختلف کمپنو کې پیسې ورکوي او هغه په کاروبار کوي چې بیا هغه ته سوره منافع ملاويږي نو سې سپکه دی لور کوي او کچره نقصان وشي نو نقصان ورله ورکوي. نو دی وی چې دا مضاربت کې راضي او که ناراضي او دا سه کمپنو کې پیسې ورکول او دا کاروبار جایز دی او کنه. نو جواب دا دی چې یو کمپنۍ کې پیسې انویسټ کول او هغه کې پیسې ورکول او بیا د هغه ګټه اغستل په منافع کې حصہ اغستل دا جایز دي. خو لیکن په نیټ باندې چې کومه کمپنۍ کار کوي نو هغه کې ډېری خبرې داسي وي چې هغه پته نه لګي دا هغه چې دا هغه حقيقي حیثیت سوي. یو خو هغه تحریری صورت کې ورکول وی مخامخ لیکلي چې دا کمپنی دا کار کوي نو پته لګی نه چې هغه څنګه کار کوي طریقې کار سره د کاروبار جایز دی که ناجایز دی. نو په دې وجه باندې داسې قسمه کمپنو کې د پیسو ورکولونه ځان ساتل پکار دي. بلکې داسې یو سو کاروبار کوي او هغه کاروبار تاسو مخې ته وي هغه قسم تاسو مخې ته وي چې دا کاروبار جایز دی که ناجایز دی. نو په دغه قسمه کاروبارونو کې که پیسې چا سره وي هغه انویسټ کول صحیح دي. خو لیکن دا د نیټ والا چې کومه کمپنۍ دي د حقيقي کاروبار هم پته نه لګي د ګټې د تقسیم طریقې کار هم پته نه لګي. نو په دې وجه باندې په دې کې حصہ اغستل د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې دا نن سبا په موبایل باندې فیسبوک وغیرہ باندې آنلاین شاپینګ کیږي. دا غي طریقه دی چې یو اپلیکیشن وی پاغي کې یو کمپنی یا یو کس خپل چې کوم مصنوعات وی یا پروډکټس وی انو هغه اوخی هغه تصویران ورکی او هغه ته قیمت لیکلی نو بیا یو کس هغه غواړي هغه ته هغه شی کور کې ډیلیوري وشي او هغه قیمت ورکی. نو دا ملګری تپوس کې چې دا طریقې کار د خرید او فروخت دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې د دې طریقې کار دو صورت دي. یو دا چې کوم کمپنۍ والا یا کوم یو کس د مختلف پروډکټس تصویران ورکي هغه سره قیمت لیکي نو که دغه پروډکټس د په ملکیت کې وي د سره په موقع باندې موجود وي او بیا د اډر اخلي او هغه سپلای کوي او د هغه قیمت علي نو دا صورت خو جایز دی. او که چېرې دغه کسیز د په ملکیت کې نه وي نو بیا وسره د دې وضاحت ضروری دی چې د هغه خپل گاهک ته خپل کسٹمر ته وایي چې دا شی موږ سره په موقع باندې نشته کچره تا تر دې سیس ضرورت وي نو موږ به استاد لپاره واخلو او تا ته به سپلای کو. بیا په دې کې دام ضروری ده چې د په کم قیمت باندې د کسیز والی نو په هغه قیمت باندې به کسٹمر لور کوي او د وسره خپل مزدوري
باقاعده توې کول شي خو په دې صورت کې به دا غي مزدوري وضاحت ضروری چې په دې کې به زما دومره مزدوري دوره به زما کمیشن وي نو بیا دا صورت جایز ده